بسم الله الرحمن الرحیم. د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې یو خبره دا پاتې شوې وه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریفو بنیاد ایښودو. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. نو د دې نه دا معلومیږي چې د بیت الله شریف جوړ کړی ابراهیم علیه السلام دی او اسماعیل علیه السلام دی، او دا ځای ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته حواله کړو. او دا د شریعت قاعده ده چې یو کس د یو شي مالک جوړیږي په څلورو څیزونو سره، یا په بیع سره، یا په هبې سره، چې ما تا نه یو شی خرڅ کو اوس ته د هغې مالک، یا ما تعالی یو شی درکو هبه مې کو نو ته د هغې مالک، یا تعالی یو شی په میراث کې میلو شو ته د هغې مالک. او څلورم دا چې ته د یو شي تا ته یو شی چې کوم دی نو هغه ته یو مواد یو ځمکه مړه وه مواد او ته د هغې احیا وکړې، احیا المواد دې وکړو نو ته د هغې مالک شوې. نو دا ابراهیم علیه السلام په دې څلورو واړو شیزونو کې یعنې دا ځمکه الله ورکړې ده، الله په حکم اسماعیل علیه السلام راوستی و، او دا ځمکه چې کوم دی نو د اسماعیل علیه السلام په خپله جوړه کړې ده بیت الله، او درېیمه دا ورته پلار هبه کړې ده، او څلورم دا ځای مړو دا هغه جمدې کړی دی، مطلب دا مواد و الله هغه جمدې کړی دی، نو دا غیر آباده وه هغه آباده کړې ده، لهذا ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام او د هغه نسل د دې چې کوم دی نو مستحق دی. او هغه چې کوم دی امام مهدي هغه هم د دې خپل حق د اخیستو دپاره به راځي، یعنې کعبه کې به بیت الله کې به رکن و مقام کې به هغه بیعت کوي، رکن یمانی و مقام ابراهیم کې به بیعت کوي، نو هغه د دې حق د اخیستو دپاره چې کوم حق هغه چې کوم دی نو د اسماعیل علیه السلام د نوسو د قریشو، په قریشو کې بیا چې کوم دی نو بنو هاشم، په بنو هاشم کې بیا بنو عبدالمطلب، په بنو عبدالمطلب کې بیا بنو علی، په بنو علی کې بیا بنو فاطمه، په بنو فاطمه کې بیا بنو حسن، د حسن رضی الله عنه نسل کې به نو مهدي به حسني به وي، مهدي به فاطمي وي، مهدي به علوي وي، مهدي به مطلبي وي، مهدي به هاشمي وي، مهدي به قریشي وي، او مهدي به سید السادات یعنی د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په نسل کې وي. نو دا د هغې حق دی، د دې وجې د هغې مستحق د حق هغه دی. د دې وجې حدیث کې راځي چې د ابراهیم اسماعیل د هغه په راتلو نه مخکې د امام مهدي د راتلو نه مخکې به اسمان نه اواز وشي چې الا ان الحق لآل فلان، حق د آل فلان دی. نو حق ولې کله یو کس کېږي په دې څلورو ځایونو سره شران، نو دا د هغې حق دی. او دا اواز په حدیث راځي عمار بن یاسر رضی الله عنه روایت دا په ټوله دنیا کې خوري، په هره ژبه کې به خوري، په هر علاقه کې به خوري، په هره ژبه کې په هر علاقه کې نن سبا سټلایټ په ذریعه اوازي که نه، اوس اسمان څه ته وایي کل ما فوقک فهو سما، کل ما علاک فهو سما. نو دا نن سبا زمانه کې د هغې دا حق د هغې حق دی. او دویمه واقع اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام سره متعلقه او اسحاق علیه السلام سره دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا وایي چې یا الله د دې ځای نه چې کوم دی نو ته چې کوم دی د دې ځای یعنی وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. یا الله چې کله ابراهیم علیه السلام مونږ ازمیښ وکړو، ازمیښ کې هغه کامیاب شو، نو هغه ته بیا مونږ قال اني جاعلک للناس اماما، تا به مونږ امام جوړو. نو هغه الله ابراهیم علیه السلام ورته قال ومن ذریتي، یا الله زما اولاد کې م جوړ کړه. نو هغه وایي چې ټیټه ستا اولاد کې م جوړ کړو، خو قال لا ینال عهد الظالمین، دا امامت به ظالمانو ته نه میلاویږي. ظالم څه ته وایي؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم دی، او ګناه ظلم عظیم دی، صغیره او کبیره ګناه ظلم عظیم دی. نو دې وجې دا حق به چا ته میلاویږي چې شرک نه کوي،
دا حق په چاته ملاویږي چې صغیره ګناه نه کوي، دا حق په چاته ملاویږي چې کبیره ګناه نه کوي، صغیره باندې اصرار نه کوي، کبیره ګناه نه کوي. نو د مهدي لپاره شرط دا شو چې دی به ظالم نه وي. ظالم معنا صغیره ګناه نه پاکي، کبیره ګناه صغیره باندې به اصرار نه کوي، کبیره باندې به اصرار نه کوي، دی نه پاکي. پوه شو په خبره. نو د دې نه دا معلومه شوه چې مهدي به داسې دا وي. او دینه دغه حدیث معلوم شو، حدیث کې راځي چې یصلح الله فی لیلة المهدی من عترتی یصلح الله فی لیلة، چې مهدی زما د نسل نه دی، الله به په یو شپه کې د اصلاح کوي. نو الله ابن کثیر وایي چې یصلح الله فی لیلة ای یتوب الله، چې مخکې به هغه چې کوم دی دا نور هغه چې کوم دی چې هغه به د دې نه مخکې کمې او پکې په دغه شپه به الله پاک د ګناهونو به معاف کړي، مثلا توفیق به ور ورکړي یا د توبې الهام به ورته وکړي. مثلا نه کې صغیره ګناه وي الله به یې معاف کړي. نو د ظلم هغه نقطې نه به پاک شي، د ظلم نقطې نه پاک شي نو امامت مرتبې ته به ورسي. پوه شو په نقطه. نو معلومه دا شوه چې ابراهیم علیه السلام چې کومه دعوه ده زما په نسل کې، نو هغه نسل لپاره الله رب العالمین د مهدي راوستی دی. پوه شو مهدي په دغه نسل لپاره دی وجه حدیث کې چې لطول الله ذلك اليوم لو كان في عمر الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، چې کو دنیا په زندګۍ کې یو ورځ مې الله به دا یو ورځ اوږده کړي حتی یبعث رجل من اهل بیتي، چې زما اهل بیت نو الله به یو کس راوباسي، نوم یې زما مطابق وي، پلار نوم یې زما پلار مطابق وي، الله به ټول دنیا حکومت ورکړي. اوس خبره نو معلومه ده شوه چې دا ظلم نقطه چې کومه ده، ظلم نه نقطې نه پاتې. او دې نه دا معلومه شوه چې د دې مهدیت دپاره شرط دا دی چې دی به مهدي لغوي وي. مهدي لغوي معنا صغیره کبیره ګناه نه پاک. د مهدي لپاره شرط دا دی چې دی مهدي اصطلاحي وي. مهدي اصطلاحي معنا ده چې د ظواهر ګناهونو نه صغیره کبیره نه پاکي، د باطني صغیره ګناه نه پاکي. نو صرف پاکېدل نه بلکې مهدي اصطلاحي به وي، یعنی ګناه نه پاکېدل صرف نه دي بلکې په د رذایلو نه خاصه پاکېدل او په فضایلو محله کېدل، مزین کېدل. الله د ظلم نه پاک دي، الله به د امامت مستحق. دوه شرط شو. دریم شرط دا دی چې کوم حدیث کې لومړی مهدي لغوي ده، دویم مهدي اصطلاحي او څلورم مهدي موعود. مهدي موعود دپاره هغه شرایط دي چې کوم یعنی مشهور 86 شرایط دي. پوه شوه خبره. نو دا خبره ضروري ده. یو دویمه خبره دا امام دا مسلم شریف روایت دی چې ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. بل روایت کې کتاب الله و عترتي، چې تاسو کې ما ثقلین پرېښي دي. ثقل درونوالي ته وایي چې تاسو باندې دروند دی، هغې اتباع ډېره درنه ده، هغې اتباع ډېره ضروري ده. یو قرآن دی او یو زما عترت دی. تاسو دا راونیسئ، تمسکوا علیها تمسکوا وعضوا علیها بالنواجذ، په نواجذ سره په داړو سره دا کلک راونیسئ. ولې ځکه چې دا امام دی، دا چې کوم دی نو بچاو دی د هغه نه، د ګمراهۍ نه بچاو دا دی. نو دې نه مراد دا نه دی چې بعض خلک وایي چې دا حدیث ضعیف دی او بعض مسلم شریف روایت دی او وایي دا ضعیف دی. نه، دا صحیح حدیث دی، مسلم روایت دی. دې مطلب سره شیخ الحدیث صاحب فرمایي په الواقیت الغالیه کې چې شیخ الحدیث صاحب املا کړې ده او مولانا یونس جونپوري صاحب دې وضاحت کړی دی چې اهل بیت کله د صغیره کبیره ګناه نه اهل بیت کله پاک وي. مطلب مفهوم د هغه خبرې داري. نو الله به دا شریعت مطابق مبتدی او یا بنه هغه به امامت مستحق نه، او امامت په شریعت کې مستقل مرتبه ده. دا شیعاګانو سره خاص نه لکه بعض خلک وایي چې امامت او خلافت یو دي. زموږ اکثر اهل سنت هم وایي نه، امامت ځان له مرتبه ده، خلافت ځان له مرتبه ده. امامت معنی دا ده چې متبع مقتدا فی الدین، او خلافت مقتدا فی الدین والدنیا. لکه دا حدیث دی بخاری شریف روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د بنی اسرائیل و انبیاء به سیاست کو، د بنی اسرائیل و انبیاء به سیاست کو، نبی به دین خو او بادشاہی به بل کس کوله. زما امت کې الله پاک په بعضو کې یو راولي، بعضو کې دوه راولي. نو
مطلب دا نبی علیہ السلام هم بادشاه او هم نبی و. خو یو مرتبه ده دا تصوف مرتبه هم ده چې امامت فی الدین دا لویه مرتبه ده. په دې وجې په ټوله دنیا کې څومره غټه غټه سلسلې د شریعت هغه چې کوم دي نو غټ غټه اولیاء دي، لکه خواجه سید معین الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه نقشبندی رحمت الله علیه، او نن سبا په هر زمانه کې لکه سید مختار الدین شاه صاحب یا نور څومره سید حسین احمد مدني صاحب څومره غټه غټه مرتبې دي هغه الله سادات له ورکړي. په دې وجې دې سره امامت لفظ پکار دی چې دا امامان دي. بعض خلک وایي دا امام دی شیعهګان امام مراد نه دی، نه زموږ خپل امام مراد دی. په دې وجې چې کوم دی دا وایي که نه چې په زمانې نه امام زمانه د امام نه خالي کېږي. خلک وایي دا شیعهګان روایت دی، نه شیعهګان د امامت امام نه خالي کېږي، یعنی مقتدا فی الدین نه خالي کېږي. مقتدا فی الدین دې وجې دا هغه وایي یوسف لودیاني صاحب بول دی حقایق کې هغه دا فرمایي کتاب دی داغه چې امام مرتبه دا د اهل سنت په نزدیک خپل یو مستقل مرتبه ده. او همدا خبره شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه لیکلې ده، او همدا په تحفه اثنا شریعه کې شاه عبدالعزیز صاحب لیکلې ده چې دا د خوارجو دپاره خلکو زمونږ ائمه اهل سنت زمونږ ائمه اهل سنت هغوی دا خبره لګولې وه چې امام دې سره وایي. د دې وجې د اهل بیت څومره غټ امامان تېر شوي دي هغه ټول غټ غټ اولیاو امام ذهبي هغوی ته ثقه ویلي دي، هر امام ته امام ذهبي ثقه ویلي دي، او ټول د الله دین دپاره ځان قربان کړی دی، د الله دین دپاره دنیا ګوټ ګوټ کې چې هم تللی دی. پوه شوه خبره؟ نو دا امامت دا پېژندل دا ډېر ضروري خیال دی. نو دا خبره چې کوم د امام مهدي به هغه امام یې دې نه دا معلومېږي د آیت نه، او د ګناه نه به پاکي، ظالمین نه دا خبره معلومېږي. خبره پوه شوه نقطه. او بله خبره دا ده چې یعنی دا معلومه شوه چې ابراهیم علیه السلام ته الله ازمیښت یې وکړو، وایي زه ابتلا یې وکړه ابراهیم علیه السلام ربه د ابراهیم علیه السلام رب بکلمات پس مشکلاتو سره ډېر مشکلات یې پرې راوستل فاتمهن الله هغه پوره کړل. بل آیت کې دي وابراهیم الذي وفى، هغه ابراهیم چې وفا یې وکړه پوره ارسه یې پوره کړل پوره یې وکړل. نو هغې نه پس الله پاک ویل اني جاعلک للناس اماما. نو دغه رنګې چې مهدي د ابراهیم علیه السلام په هغه مرتبه راځي، نو چې کوم شرایط د ابراهیم علیه السلام لپاره سختي وه هغه شرایط به نو د مهدي داسې په ډایرکټ په نه کېږي، مهدي به د هغه شرایطو نه راتېرېږي چې کوم شرایطونه ابراهیم علیه السلام راتېر شوي، هغه سختۍ هغه مصیبتونه چې ابراهیم علیه السلام لپاره کوم هغه سختۍ او بدمي کور نه شړل کور نه به شړلي کېږي. د دې وجه حدیث کې راځي چې مهدي به هغه غایب به غایب معنی شیعهګانو غایب نه اهل سنت غایب چې مهدي به شړل کېږي لکه ابراهیم علیه السلام چې څنګه کور شړل شو وهجرني ملیا وای نه شوې. مهدي به د ابراهیم علیه السلام په شان دي لکه حدیث کې جګړه یې کړې وه. په دې وجه حدیث کې راځي بل حدیث ته مهدي باره کې چې زما په نسل کې به یو کس راځي چې څنګه ما په قرآن باندې قتال کړی دی علي رضی الله عنه شاد دی، نو داسې به هغه هم د قرآن دپاره قتال کوي، د قرآن د نفاذ دپاره څنګه ما قتال کړی هغه هم د قرآن د نفاذ دپاره قتال کوي. شریعت د نفاذ لکه څنګه چې یوازې داسې ابراهیم علیه السلام په یوازې پوه شوه خبره. او بل ابراهیم علیه السلام باندې سختي دا راغلې وه که نه چې یعنې مختلف قسمه مشاکل د ښځې د پلار د بچو د مهدي باندې هم داسې قسمه مشکلات راځي. لکه بل روایت کې راځي د نویم بن حماد کتاب الفتن کې چې د مهدي ټول کور خاندان څومره چې اهل بیت دي هغه به چې کوم دی نو جیل ته ځي. او بل روایت کې راځي شیعهګانو روایت دی چې څومره اهل بیت وویني هغه به چې کوم دی نو بې شماره هغه به جیل کې. نو دا د مهدي لپاره غټه مرتبه علم مهدیت دی، یعنې په اسانه نه دی، په اسانه نه دی بلکې سختو مشکلاتو نه پس دی. اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام واقع دا ښیي او اسحاق علیه السلام واقع دا ښیي چې اسحاق علیه السلام څنګه د ابراهیم علیه السلام 2 بچي وو
ابراهیم علیه السلام دوه یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام. نو د اسحاق علیه السلام په نسل کې الله پاک بشمار انبیا راوستل او د اسماعیل علیه السلام په نسل کې صرف محمد علیه السلام. نو داسې د نبی کریم د علی رضی الله عنه دوه بچي یو حسن او یو حسین. د حسین په نسل کې بشمار اولیاء بشمار دلته څومره اولیاء دي څومره زبرګان دي. نو دا ټول د حسین رضی الله عنه په نسل کې او د حسن رضی الله په نسل کې هغه امام مهدي. نو څنګه چې د هغه ټول انبیا د اسحاق علیه السلام هغه ټول انبیا هغه یو طرف ته د نبی علیه السلام نبوت بل طرف ته نبی علیه السلام امام الانبیا. دغه رنګ د امام مهدي صاحب د نور او د حسین رضی الله چې کوم او خاندان کې کوم هغه اولیاء تیر شو نو هغه یو طرف ته او د حسن رضی الله عنه هغه بل طرف ته پوه نه شو په نقطه. او دا یو خبرم دا څنګه دغه مبارک چې بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين چې زیر ورکو اسحاق له داسې اسحاق چې هغه نبی وي کانو بي او دا مخکې نه وته وي چې نبی وي. نو دا مهدي ته مخکې نه پته لګېدل او خلکو ته پته لګېدل دا سبا د خبره نه ده. رشتهدارانو ته هم پته دشمنان ته هم پته لکه څنګه چې نمرود دشمنان ته پته و نمرود د فرعون دشمن موسی علیه السلام دشمن و پته وته د هغه دشمن ابراهیم علیه السلام پته وته او مور او پلار ته هم پته د مهدي خاندان ته هم پته لکه څنګه چې د اسحاق علیه السلام خاندان ته هم پته. دا سره رکاوټ او ممانعت قرآن اصول مخالف دي. دا نظریه قرآن اصول موافق نه ښکاري والله اعلم. نو دا چې کوم یعنې دا واقعیت دي د دې نه دا خبره چې کوم دی نو هغه مستنبط کېږي. او سلام چې کوم دی نو خاص کس رواره و صرف یو کس خبره منلې وه. نو دغه رنګې د ابراهیم علیه السلام د امام مهدي خبره به په ابتدا کې صرف یو کس مني. لکه حدیث کې راځي چې منصور هغه نوم به منصور، بل حدیث کې ورته مبیض ویلی شوي دي مبیض، او بل حدیث کې دي چې هغه به قتل شي. نو لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو ورواره او د چې کوم دی نو صرف د سره هجرت کړو. پوه شوه خبره. او بل د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې کله لوط علیه السلام وله رالو، لوط علیه السلام فرشتې وله رالې لکه کو فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انی مهاجر الی ربی. نو دغه رنګ مهدي به مهاجري لکه دي کنه چې فیهرب رجل من اهل المدینه فیخرج رجل من اهل المدینه هاربا الی مکه، چې مهدي یو مکې نه مدینې نه او مکې ته وتښتي. نو مهدي هغه به لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام او د هغه سره نوح علیه السلام لوط علیه السلام همداسې مهدي سره ملګري بل حدیث کې راځي. ابن احمد کتاب الفتن کې چې ملګري به مسری منصور. پوه شوه خبره. نو څنګه چې د لوط علیه السلام په قوم کې مختلف قسمه ګناهونه دغه رنګ د خلک حدیث کې راځي چې لتتبعن سنن من قبلکم، بل حدیث کې بل روایت کې سنن من قبلکم، چې تاسو هم د مخکیني خلکو هوبهو پیروي کوئ. او دا ټولې خبرې چې اکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بل حذو القزة بالقزة او حذو النعل بالنعل، څنګه چې چپړه سره برابري. بل روایت کې دی کو چې یو کس هغه یو سوري ته ننوتي، یو زوبه ده، یو سمسره ده، سمسري سوري ته یو کس ورننوتو کافر، نو دی سمسري سوري ته ورننوځي دا چې هغې ورننوتلي چې مونږ هم ورننوځي. دې کې څه دي؟ بخاري مسلم روایت دی. نو څنګه چې هغې الله تباه کړل، داسې د مهدي نه مخکې به هم او د مهدي په زمانه کې هم خلک داسې الله تباه کوي، لکه څنګه چې لوط علیه السلام په عذاب باندې الله رب العالمین تباه کړو، لکه څنګه چې د لوط علیه السلام په قوم کې هغه چې کوم دی نو لارې شوکې به وي، داسې د مهدي په زمانه کې به هم د هغه نه مخکې به هم الله رب العالمین داسې قسمه خبره کوي. او لوط علیه السلام نه راتلو نه مخکې د لوط علیه السلام نه مخکې چې کوم دی نو یعنی د لوط علیه السلام نه مخکې دا ترتیب و چې کله ابراهیم علیه السلام دپاره زیري دپاره هغه فرشتې راغلې. ابراهیم علیه السلام چې وکتلې هغې دغه نه خوړو، هغه چیلې بل هغه پورن چیلې سور کو هغې نه خوړو. ورته تاسو ولې نه خورئ؟ هغې ورته وایي چې مونږ چې کوم دی نو دغه کوو، دا مونږ خو انسانان یو که نه، او مونږ فرشتې انسانان نه یو، فرشتې تاله زیری در کوو. هلته ښځه چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ښځه ولاړه وه فضحکت،
ما په خندا شو چې تاسې به څنګه کېږي پوه شو په خبره. نو ښځه هم حاضره شوې وه. دا حدیث کې راځي چې د مهدي بیعت ته هم ښځې حاضرېږي. نو ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو لوط علیه السلام قوم باره کې جګړه شروع کړه. لوط علیه السلام قوم باره کې جګړه شروع کړه چې تاسو ولې د باندې عذاب راولئ. او ته وایي چې څه نه کېږي هغه خبره ډنده. یا ابراهیم عارضا هذا انه قد جاء امر ربک. الله فیصله کړه وانما اتیهم عذاب غیر مردود. خو چې هغه پته ولګېده چې دې کې خو دغه دی پته ورته ولګېده چې اوس خو زما خبره دې باره کې نه منلې کېږي. هغه ورته چې قالو ان فیها لوطا. هغه ورته چې دې کې خو لوط هم دی چې زما لوط خو ته بچ خپل کس سره هم قالو نحن عالم مونږ ته پته ده. پوه شو خبره. د هغه په شاته په باره کې چې انه قد جاء امر ربک او چې دا رانه دې ورته وایي چې هغه ته الله د هغه مونږ ته مخکې نه پته ده. الله به هغه نه هغه کوي لنجزینه والو الا امراته. نو څنګه د نیکانو په باره کې مخکې نه پته لګي د بدانو په باره کې مخکې نه پته الا امراته كانت من الغابرین. مخکې نه ورته الله وایي چې دا نه چې مخکې نه چاته پته نه وي د نیکانو د مخکې نه پته لګي د بدانو د مخکې نه پته لګي الا امراته. الله تعالی مخکې نه وایي او که د مخکې نه پته نه وي د مهدي په باره کې د مخکې نه ته وایي چې پته نه وي مثلا نو دا خو بیا دوره تسلسل شو. دا به بیت له څوک ورځي هغه بیت والا وایي چې مخکې نه پته نه وي بیا نه ځي. داسې ونه شوه که نه. دا خو بیا فرشتې راځي دا خو انسانان به نه راځي چې الله خو بیا الله بیا راولي فرشتې بس فرشتې به بیت وکړي. او دنیا کې الله پاک داسې کار نه کوي. دنیا ټول کار نظام د انسانانو په لاس الله چلوي. ځکه الله انسان خلیفه را لېږلی فرشتې خو نه دي را لېږلي. نو چې کوم غټ امور دي بنیادي تشریعي الله هغه د انسانانو په لاس باندې کوي او خلافت هم تشریعي امر دی هغه هم د انسانانو په لاس کوي. نو ما ابراهیم علیه السلام نه ګوره ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. حلیم ډېر زیات صبرناک بردبار. اواه الله رب العالمین دپاره د خلکو غمخوار منیب او د الله دپاره د خلکو دپاره الله ته انابت کوونکي. نو د مهدي دپاره هم دا شرط دی د هغه د انصارو دپاره هم دا شرط دی چې دی به هم خلکو سره نرمي کوي. لکه ابراهیم مهدي باره کې راځي که نه چې به خلکو سره نرمي کوونکي او خپلو عاملانو سره به سختي کوونکي. نو دا چې غلو فی الدین نه الله پاک منې کوي چې غلو فی الدین نه دی پکار. نرمي د ابراهیم علیه السلام په شان او نرمي ته چې کوم دا څومره درې صفات دي او حلیم اواه منیب. نو دا صفات د امام مهدي د ملګرو دپاره نه شرط دی چې حلیم وي د خلکو په نیکو به ګناهونو به درګذر کوي. اواه وي خلکو دپاره به الله ته جاړي. منیب وي د خلکو دپاره به الله ته انابت کوي چې الله دې چې کوم دي نو یعنې دا مه خرابوي دا خلک. نو دا چې کوم دی نو ضروري خبره ده. دا دې واقعه کې بنیادي نکته دا ده. او بل دې کې چې کوم یهرعون یو نکته ده یهرعون یعنې داسې چې بس لاس شیطان به هغې چې کوم داسې دوکه کړو لکه بس سرګردانه ګناهونو پسې داسې روانو. دې حدیث کې زما امت کې به خسف کېږي مسخ به کېږي او قذف به کېږي. نو لکه څنګه چې په مخکینو امتونو کې شو نو په دې نوح علیه السلام قوم باندې هم دا قسمه قسم عذابونه راغلي وو. حدیث کې راځي چې زما په امت باندې به هم راځي د مهدي نه مخکې به دا ټول عذابونه چې کوم دی نو هغه راځي. پوه شوه خبره. بله خبره دا ده د لوط علیه السلام په واقعه کې چې لوط علیه السلام دا ویلو چې لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید چې کاش ما سره د مقابلې څه قوت یا ما سره د پناه غشتو دپاره څه چې کوم دی نو څه لاره ګودره وه. په دې وجه حدیث کې راځي چې یغفر الله للوط ان کان لیأوي الى رکن شدید وهو ربه وخالقه.
چې لوط علیه السلام په دې وخت کې یعنی د بشري تقاضې مطابق پیغمبران د هرې ګناه نه پاک دي. نو هغه چې کوم دی نو هغه د دې وخت کې هغه رکن شدید یعنی چې د خاندان نو دې وجې الله پاک رکن شدید معنی لوط علیه السلام خو د ابراهیم اسلام ورو د بل خاندان سړی دلته راغلی د دې وجې هر څومره انبیاء نو هغې کې دا وي چې اخو من چې مونږ پیغمبر هغې ته هغې رور پلانکي پیغمبر اخاهم هودا و اخاهم صالحا او چې لوط علیه السلام راشي صالحا اخا لفظ پکې نشته. معنی دا شوه چې لوط علیه السلام د پردي قوم نه رکن شدید معنی دا ده چې د پردي قوم نه که زما خاندان و زما به خاندان ته ویل چې بهی دا زما مېلمانه دي دي چې کوم دی نو دا چل کوي. دې وجې هغې نه پس بیا الله پاک مستند احمد روایت دی چې الله داسې پیغمبر نه دی رالیږلی چې هغه د خپل قوم نه بهر وي. په خپل قوم کې الله رالیږلی په خپل قوم کې الله پاک یعنی هر پیغمبر الله په خپل قوم کې رالیږلی. نو دغه رنګې د مهدي لپاره د مهدي د ملګرو لپاره هم دا یو تربیت دی چې مهدي د دین لپاره یعنی یو رکن شدید ته رجوع کوي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصالحت وکړو. نبی علیه السلام مصالحت وکړو کفارو سره. ولې ورسره مصالحت وکړو چې زه به څه کال ځمه تاسو سره به جنګ نه کومه څه کال به ځم تاسو سره به جنګ نه کوم بل کال به راځم او تاسو سره به جنګ کوم بل کال به چې کوم بیا راځم او عمره به کوم جنګ نه عمره به کوم. نو ډېر صحابه کرام په دې نقطه پوه نه شو. په دې وجه عمر رضی الله ارشاد دی هغه وایي بخاري روایت دی چې په دې نقطه څه پوه نه شو ما نبي اسلام ته وایي ته الله پیغمبر نه یو چې ولې نه ته حق پیغمبر نه دا کافران په ناحقه نه دي ولې نه تا د الله د وحي طرف نه وحي نه راغلی چې دا چې کوم دی نو مونږ به څه کال دغه لځو تا خو به دي واو چې مونږ به حج لځو عمرې له به ځو هغه ته ما ته خو څه که دا چې څه کال به وي تا خو ما ته الله پاک وایي کال عمرې له به ځې روان کال دا دی تعبیر روان کړلی او دا بیا فتح مبین الله صلی دی بیا ته فتح مبین وي د هغې په ذریعه الله پاک ډېر زیات چې کوم دی نو صلح راوستی. نو په هغې کې نبي علیه السلام ځان سره بنو خزاعه میله وکړل او کفارو ځان سره بنو بکر میله وکړل. بنو بکر ولګېده په بنو خزاعه حمله وکړه او بیا چې کوم دی نو بنو خزاعه راغله هغه نبي علیه السلام ته فریاد وکړو. نبي علیه السلام بیا کفار مکه ته وویل چې تاسو معاهده ماته کړي دیت ورکړي یا معاهده ماته یې معاهده ماته نه ورکړو دیت. بیا ابو سفیان په دې خپله خبره خپو بیا رالو خو دغه نه نبي علیه السلام ورته نه او بیا حمله وشوه. نو هغه ټایم کې په دې عنوان حمله نه کېده چې دا کافران دي تاسو بوتان ډک کړي دي او دا نه په دې باندې چې تاسو بنو بکر ولګېدې بنو خزاعه حمله وکړه او بنو بکر سره قریش ملګري وو. ما په نقطه پوه شوې نو صرف په دې عنوان باندې حمله وکړه. نو دغه رنګې مهدي به که کفر سره تعلق ساتي نو دا جایز دی کفر سره تعلق ساتي نو دا جایز دی پوه نه شوې که مهدي کفر سره روغه کوي د یو غټ کفر خلاف نو جایز دی که سیاسي تعاون کوي نو هم جایز دی لکه الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض مسلمانان خپو چې یاره زمونږ اهل کتاب وبیلله او فارس وګټله او مشرکین خوشحاله وو چې بت پرست وګټله او ستاسو اهل کتاب وبیله بیا الله پاک وایي چې نفیت نه لرو سیاسي نرمي ساتل سیاسي مصالحت یا سیاسي یو کس باندې خوشحالېدل سیاسي اعتبار سره سیاسي اعتبار سره یو کس باندې خفه کېدل دا څه ممانعت نه لري. نو رکن شدید کې دا خبره اشاره شوه چې څنګه الله پاک یعنی داسې بیا هغې نه پس بیا پیغمبر نه دی راوستی په خپل قوم کې راولي داسې دی چې پوه شوه خبره. نو دینه بل د ابراهیم علیه السلام نه واقع نه دا معلومیږي که د ابراهیم علیه السلام د دغه واقع نه چې څنګه ابراهیم علیه السلام یعنی یوازې کس و او خو یقین او د هغه په عقیده کې علم او یقین مضبوط و نو د هغه روح سره دا هر څه ورننوتي وو لکه څنګه که نقش علی الحجر د هغه په اړه کې د هغه په سینه کې د هر څه دا ورغلي وو یعنې توحید. نو بیا د توحید په بیانولو کې هغه چې کوم دی نو ټول کائنات د هغه لپاره استدلال
د هغه دپاره اور ته وردانګل اسانو، د هغه لپاره سمندر ته وردانګل اسانو، د هغه لپاره په سولې باندې قتل اسانو، د هغه لپاره دغه د ابراهیم علیه السلام د عزم او د استقلال لپاره یو. نو دغه رنګې د کفر په دې حالاتو کې لکه حدیث کې راځي چې بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، چې اسلام ابتدا کې مجنبي و اخر کې مجنبي. نو څنګه چې په ابتدا کې ابراهیم علیه السلام یوازې، داسې په اخري زمانه کې علم ډېري، علما ډېري، مولیا اور څه ډېري، خو حدیث کې چې یتکالبون علیکم، تاسو باندې کفر داسې حملې کوي لکه څنګه چې خلک په سرید په پیالې حملې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابه پر موږ به کم یو، تاسو به ډېر یې، خو غصه ان کا غصه یې سیل، ستاسو حیثیت په لحاظه مسلمانان نن سبا زمانه کې غریب دي. نو د ابراهیم علیه السلام په شان عقیده چې مضبوطي د مهدویت عقیده هغه د اهل سنت د اصول مطابق د عقیدې مطابق د هغې علم او یقین هغه ته ورننوتي، هغه کنقش علی الحجر، هغه روح کې پیوست شوي، نو دا ټول کائنات د هغې لپاره بیا دلیل دی. پوه په خبر یو واقع دا نه دا معلومیږي. دویمه واقع دا ده چې په دې کې د مهدویت په باب کې ټول خلک خپل مرګري ګرځول، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام وایي دا نه چې حقیقتا مرګري، خو ظاهرا د خلکو د پوهې لپاره. دې وجه الله پاک نبی اسلام ته چې وجادلهم بالتي هي احسن، یهودیانو سره مجادله احسن کوه، او فرعون ته موسی علیه السلام او هارون السلام ته وایي فقولا له قولا لینا، فرعون سره مجادله کوي نو په نرمه. دې وجه نرمي کول دا خو ګیره نشته، دا نشته، دا پلان کې ټیک ته ټولې خبرې شریعت باندې عمل. پوه شو خبر. او بله خبره دا ده علم تر الذي حاجاک، دا واقعیه چې کومه د ابراهیم اسلام واقعیه ده چې نمرود سره مجادله کوله، نو جدل به داسې راکول چې د هغه ذهن مطابقي. نو مهدویت خلکو دا سمجاول چې د خلکو ذهن مطابقي، چې محسوسات او مشاهدات د هغه د مستوا مطابقي، وجدانیاتو سره په عقلیاتو سره هغې مطابقي. یو بله خبره دا ده چې د خصم د خبرې دپاره منلو دپاره خپله خبره هغه د سمجولو دپاره د هغه دلیل حقیقتا نه ظاهرا تسلیمول، دا د غلطۍ اعتراف نه دی، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام. پوه شو خبره خیال دی. او بل د مهدي په هغه کې راځي ګڼي چې هغه په خلکو له مال ورکوي، دا ابراهیم علیه السلام چې پته چې هغه له دومره ډېر مال ورسره چې میلمه رالو هغه له اړیک رزق یې حلال کو. پوه شو خبره. نو دا د مهدویاتو د خلکو لپاره دا ضروري چې کوم د نو باب دی. خیال دی. نو دا ضروري خبرې دي، دا ټولې ضروري خبرې دي، او دا ټول د مهدویاتو لپاره یعنې یو بنیاد دی چې دا یعنې زموږ په ذهن کې وي مداخله. د یعقوب علیه السلام چونکې د اسماعیل علیه السلام، د اسحاق علیه السلام، اسحاق علیه السلام پلارو او اسماعیل علیه السلام ترو او ابراهیم علیه السلام نیکو او یوسف علیه السلام زوی و. نو یوسف علیه السلام ګوره، یوسف علیه السلام پسې هغه ړوند شو. امام زین العابدین صاحب ته یو کس وایي ته دومره ژاړې ولې ژاړې؟ د حسین رضی الله عنه ټول نسل شهیدان شو، علاوه د امام زین العابدین صاحب نه، علي زین العابدین صاحب نه، دوی ته ولې ژاړې؟ نو دوی یعقوب علیه السلام صرف یو زوی روک شو، او هغه وایي چې وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. و زما خو زما په مخ کې ټول لکه دی بالغ و وړوکی و که نه، بیمار و ډېر زیات وړوکی و بالغ و، خو لکه دغه 3 کالو 2 کالو 1 کال 2 میاشتو 1 میاشت ټول ماشومان ټول هلې بیا ټول شهیدان شو. زما خو زه به ژاړم نه، ده به ډېر زیات ژړل. ټول نسل الله رب العالمین د ده چې کوم دی نو یعنې د هغې نه ټول اولیا غټ غټ اولیا الله پاک د ده نه یعنې پیدا کړل. او د یعقوب علیه السلام په واقعه کې بنیادي نکته چې کومه ده نو هغه قحط دی. قحط د یوسف علیه السلام په زمانه کې قحط رالو او هغه باچا ته پته ولګیا. نو د مهدي په زمانه کې به هم قحط راځي. حدیث راځي که نه چې اذا رأیتم الرایات اذا رأیتم سوی حدیث دی چې
عمود نار من المشرق فادخروا طعام سنة فإنها سنة جوع. څنګه چې کافر باچا ته پته لګي چې کاتر روان دي په خوب کې، نو داسې الله پاک د نبي علیه السلام د مخکې نه دی ویل خپل امت مبارک سب امت په کاتر راځي. تاسو مرایت تاسو د اور ستنې ووینئ مشرق طرف ته، مشرق دا زموږ علاقې طرف دی، تاسو یا د نبي اسلام مشرق هغه چې کوم دی نو ریاض دی، تاسو دلته اور ستنې ووینئ، نو دا چې کوم دی نو د علامت دی چې دا به د اور ستنې دا به د کات علامت دی. او د یوسف علیه السلام په واقعه کې دا ده که نه چې یوسف علیه السلام دپاره خلکو پلانینګ کړی و، رونو ورته وی چې دا خوب لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. احتیاط مهدي په ملګرو باندې احتیاط لازم. ان الشیطان الانسان عدو مبین. نو په آخري زمانه کې شیطان هم چې کوم دی نو وایي مسلم شریف وایي شیطان به جوماتونو ته راځي تاسو ته به دین ښیي. او د یوسف علیه السلام په واقعه کې بله بنیادي نکته چې کومه ده نو هغه دا ده چې یوسف علیه السلام پرېوتو کوهي ته او قیدي شو، نو الله باچا کو، نو مهدي به هم قیدي وي او دا نسل به قیدي وي، الله به باچا کی. یوسف علیه السلام هغه پرېوتو کوهي ته، الله یې نسل راوستو چې کوم دی نو مصر ته، مصر باچا یې نو دغه رنګې د مهدي نسل به خو غلام یعنې نغی جیل کې وي، الله به بیا چې کوم دی نو 100 کسان به جیل کې الله به بیا باچا کی. یوسف علیه السلام هغه بنیاد وګرځېدو راوستو، بیا غلامان شو او بیا چې کوم دی نو الله پاک د موسی علیه السلام په ذریعه هغه کړل او مخکې بیا داود علیه السلام یا سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا باندې حکومت. دغه رنګې مهدي به هم په ابتدا کې یعنې جیل کې کمزوري وي، اهل بیت به جیل کې کمزور وي، لکه اهل بیت بیا کمزوري وو، داسې لکه څنګه چې یوسف علیه السلام اهل هغه بیا په مصر کې کمزوري وو، غلامان وو، او بیا الله باچایان کړل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. نو دغه رنګې الله پاک به د مهدي ملګري او دغه رنګې اهل بیت هغه ټولې دنیا باچایان کړي، لکه د عیسی علیه السلام ورپسې بیا مونځ کړي، دومره لوی باچایان به کړي چې پیغمبران به ورپسې مونځ کړي، پیغمبر به ورپسې مونځ کړي. او په دې کې دا دي چې یعنی خپل رونه مخالف د مهدي خپل کسان مخالف ابتدا کې، بیا خپل رونه تابع او هغې ته سجده کوي. پوه شوه خبره؟ نو دغه رنګې الله رب العالمین بیا چې کوم دی نو یعنې هغه رونه وله لیوان شو، لیوګان شو. دا مهدي لپاره مهدي هم داسې چې کوم دی نو بله مخالف کوهي ته به چې کوم دی نو مهدي باره کې راځي چې دی به چې کوم دی نو یعنې غایب وي. موسی علیه څنګه چې یوسف علیه السلام واقعه کې یوسف علیه السلام غایب، یوسف غایب، دغه رنګې مهدي به هم غایب وي، بله عموده به غایب وي، لکه حدیث کې راځي چې مهدي به غایب وي که نه، دا به غایب وي، خو داسې شیعهګان هغه غایب نه. ولکه څنګه چې دا راځي که نه چې یوسف علیه السلام مور چې کومه ده د یوسف علیه السلام مور هغه مړه شوې وه، د یوسف علیه السلام بل چا لوی کړو، نو وایي دا دغه رنګې دغه چې کوم دی د یعنې بخیر. السلام علیکم. څنګه یاست؟ بخیر؟ السلام علیکم. طبیعت ښه؟ ماشاءالله. څه ویې لکه څه دي؟ دغه رنګې یو نقطه پکې څه خبره مونږ کوله؟ یوسف علیه السلام والده مړه نو دا چې نو دغه رنګې د مهدي په باره کې مهدي مور په باره کې راځي چې د مهدي مور به هم بعضو روایاتو کې راځي، مستند روایت نه دي خو بعضو روایاتو کې راځي چې د مهدي مور به هم پلار به هم مړي او مور به هم مړي، الله به دا چې کوم دی نو بس دې به تربیت وکړي. پوه شو په خبره؟ نو
د یوسف علیه السلام چې کوم دی واقعه کې د غټه نقطه ولقد همت به وهم بها ده، یعنی الله رب العالمین د خپلو نیکانو خلکو په خپل حفاظت کوي. لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. دا رنګ الله پاک بس په خپله د هغې حفاظت کوي. او په جیل کې مهدي هم په جیل کې د خلک متاثر شي د یوسف علیه السلام نه، مهدي نه هم په جیل کې خلک متاثر شي. حدیث کې راځي که نه، بعضو روایاتو کې دا راځي. نو او د یوسف علیه السلام ښکلې مهدي مبارک وایي چې حسن الوجه وجهه کالکوکب الدري. مهدي مبارک هم دا راځي. یوسف علیه السلام حسن بارک یې وکړه. او بل چې کوم دی نو د یوسف علیه السلام دعوت او د مهدي د ملګرو دعوت د الله دین طرف ته دعوت. او بل د یوسف علیه السلام چې ما امین جو انی حفیظ علیم، نو دغه رنګې مهدي به هم کو. مثلا مهدي پړه کې خواهش ساتي. یوسف علیه السلام خو په خوله ووایي، نو که مهدي په خپله پړه کې خواهش ساتي او دا ورته پاتې، ځکه مهدي خو به عالم وي که نه چې محمد زما نوم محمد دی، مهدي پلار نوم عبدالله زما پلار نوم عبدالله دی، د مهدي مور نوم آمنه زما مور نوم آمنه دی، د مهدي به ابوالقاسم وي زما ابوالقاسم یم، مهدي به ازمین عبدالله وي او زما ابو عبدالله زما ابو عبدالله، رایت رسول سره تعلق زما رایت رسول سره تعلق دی، مکه کې پیدا شي زما مکه کې پیدا شي، مدینه کې به لوی شي زما مدینه کې لوی شي. دا ټول علامات چې پکې دا ټول علامات خواهش کولی شي او خواهش کولی شي، خو دعوه کولی شي دعوه نشي کولی. پیغمبر لپاره خو جایز ده، خو د ده لپاره جایز نه ده، ځکه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نو څنګه چې الله رب العالمین یوسف علیه السلام ولقد مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء. الله پاک د جیل نه راونیسو، بچی وله ورکړه. داسې مهدي هم الله د جیل نه راوباسي او بچی به وله ورکړي. او د بچی وجه څه وه؟ لنعلمه من تأویل الاحادیث. نو مهدي له هم الله رب العالمین هغه راځي که نه حدیث کې هغه عایشه کې لیکلي چې نور و بیان، نور و بیان، نور به مهدي سره، یعنی د مخ نه مې نورانیت خیږي او بیان او فصیح خبرې به کوي. یوسف علیه السلام واقعه کې دا راځي که نه چې او بېشماره مال ورکو خلکو له. مهدي مبارک هم دا راځي چې یوسف مهدي به هم چې کوم دی نو خلکو یحصل مال حسیه ولا یعده عدده، بېشماره مال به ورکوي، بېشماره مال. بل د مهدي دپاره چې څنګه یعنی د مهدي لپاره د یوسف علیه السلام هغه چې کوم دی رونو ورته ووایي که نه چې ان ابنک سرق، ستا زوی غلا کړې ده که نه. او یوسف علیه السلام ورته بیا چې یوسف علیه السلام ته وایي چې د ورور هم غلا کړې وه، قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها في يوسف في نفسه ولم يبدها له قال انتم شر مکانه. ستاسو ښه خلک نه یې، یو ټیک سړی نه یې، نو انتم شر مکانه. نو دا جایز دی. دا چې کوم دی نو یعنی دا معلومه شوه چې مهدي ملګرو لپاره هم دا د انصارو دپاره دا دعوت دی چې دې خلکو برداشت کول کوي، د خپلو پردو برداشت کوي. او څنګه چې د مهدي لپاره پلار ورته وایي چې وایي دا کمیس ویسئ فتحسسوا من یوسف، 40 کاله وشو تلاشي کې، امت به 1400 کاله وشو، وایي دا والی دا هغه والی هغه تلاش کې، څنګه چې هغه تلاش کول لپاره لیږو که نه. روغ شوی بنیامینو او تلاش کوي یوسفو، نو څنګه چې ده ته وایي چې لولا ان تفندون لولا ان تفندون، کو چېرې تاسو ما زه دا یم چې یاره ما انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. معلومه دا شوه چې پیغمبر ته هم خلکو فند ویل دی، فند کمکل ته وایي، لولا ان تاسو ما چېرته کمکل ونه وایي. نو یوسف یعقوب علیه السلام د خلکو کمکل وایي. مهدي تلاش باره کې به خلک خامخا خلاف عقل خبره ده، نو ته خلک ورته چې دا مهدي زمانه ده، بس 14 کاله وشو پیدا نه شو. پوه شو خبره. نو څنګه یوسف علیه السلام د مخکې نه بوی محسوس کو، داسې خلک محسوسوي
ډېر خلک پوهېږي چې هغه محسوس کړي بوی او ډېر خلک پوهېږي چې هغه به هلته ناست وي او نه به یې محسوسوي. پوه شو په خبره. او دا یې چې څنګه الله پاک وایي چې ما خوب زما الله رښتیا کړو. نو داسې چې کوم دی نو حدیث کې دا راځي چې مهدي به چې کوم دی کله خصف وشي نو حدیث کې راځي چې خلک به راشي مهدي به دا نه وایي زه مهدي یم. وګوره زما خبره ثابته شوه نه. عاجزي به یې پکې لکه څنګه چې یوسف علیه السلام کې عاجزي وه عاجزي به یې پکې او دا به وایي چې دا وګورئ تاسو چې کومه خبره کوله نو هغه دغه هم صحیح شوه. اوس خو د الله خبره او رسول خبره ومنئ که نه اوس خو جهاد شروع کړي. یوسف علیه السلام کې دا چې انتهایی پاک دامنه د مهدي مبارک هم دا راځي چې د باکرې ښځې نه به زیات حیاداري. پوه شو په خبره مهدي په اوصافو کې یو صفت ابن حماد کې دا صحیح ده.